اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. دین اولان دی آیات مبارکوں کے اللہ رب العالمین دا طلاق و متعلق چه بعض اوقاتو کی مجبوری پیخشی او هغه د نکاح هغه عظیمه رشتہ هغه فسخ او داغه ختمول دا لازمی وګرځي نو الله رب العالمین د طلاق اجازت ورکو خودم رضا چې د طلاق اجازت هغه سړی ل ورکړي دي او هغه خذل نه دی ورکړي رسبراشی او يعفو الذي بيده عقدة النکاح. الله تعالی هغه سړی چې داغه پلاس کې د نکاح غوټه ده نو دا نکاح له غوټه ورکول او یا بیا هغه نکاح ختمول دا اختیار سړی سره دی او یا بار بار الله تعالی فرمایي و اذا طلقتم النساء چې کله تاسو طلاق ورکوي ايها الازواج دی خپل زنانه وته مدینه دا معلومه شوله چې طلاق بسو پر کوي سړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الطلاق بالرجال دا طلاق و دار و مدار دا پسړو دی مدینه دا معلومه شوله چې هغه مغرب زده طبقه چې هغه ځان د مستشرقین وي او ځان ته روشن خیال وي او هغه وي څنګه چې سړی سره د طلاق ورکولو اختیار دی نو خذل هم د طلاق ورکولو اختیار پکار دی سړی خذل طلاق ورکوي نو خذل سړی له هم طلاق ورکول شي هغه سره د اختیاري وی ځکه کم از کم انصاف پکار دی مساوات پکار دی او سړی له اختیار ورکول او خذ محرومه کول نعوذ بالله وی دا ظلم دی ځکه که یو سړی خذ خوخه نه ده یا مجبور دی نو خو ځان خلاصوي شي او کله خذ خاوخ نه دی دا غي مجبوری ده او تکلیف دی نه بس دا بندیوانه پرته ځکه هغه ول طلاق نه ورکي او دا خذ چې دا طلاق ورکوي نشي نو دا به د قشان په عذاب کې گرفتار وي دا خو ظلم دی او دا خو زیاتې دی نعوذ بالله په اسلام باندې اعتراض کوي. علماء مفسرین فرمایي اصل خبره دا چې دا طلاق ورکول دا ډېر نازک عمل دی ځکه چې دا عظیمه مقدسه رشتہ ختمول په ښځه کې هغه تدبر او هغه احتیاط او هغه عقلمندي او دانشمندي نشته ځکه هغې ناقصات العقل والدین دي هغه که معمولی او سړی په کڼاو کې کوک شو وی بجزه به طلاق میکړي نو په هغې سره به فسادات نورم شروع شي معاشره او کورونه به نورم وران شي معمولی خبره او طلاق. البته که څوک دا وایي چې بیا به ښځه ځان د مظلومیت نه څنګه خلاصوي د سړي د جبر او د ظلم نه او هغه ورته طلاق نه ورکوي نو د هغې دپاره پرون بیان وشو چې که چېرې ښځه خاوند سره تنګه ده او دا یعنی د دې عذر معقول دی ځکه چې هغه د دې حقوق د زوجیت نه پوره کوي نو یا خو د خاوند نه مطالبه وکړي چې ما له طلاق راکړه نو دغه یو لار شوه او که هغه نه ورکوي نو بیا دې ورته د خلعي پیشکش وکړي زه به هغه مهر تاله واپس درکړم خو کم از کم ما معاف کړه او ما د نکاح نه وباسه نو بیا هم ورسره لار شته او که چېرې هغه په دې باندې هم نه کېږي نو بیا اسلامي عدالت هغه خو چېرته تللی نه دی هغه د هغې دپاره طریقه ده او دا به ډګري حاصلوي او ځان به د هغه ظلم او د هغه جبر نه خلاصوي نو داسې نه ده چې اسلام او قرآن دا ښځه عمر له دا یې مظلومه کړې ده او د سړي جبر او ظلم ته یې هغې ته یې بندیوانه ایښې ده نو بهرحال ښځو له د طلاق اختیار ورکول
نو دا معاشره چې کوم نو هغه نقصان طرف ته او فساد طرف ته بوتلل دي. دیو جن الله رب العالمین حکیم دی او دا ټول کائنات الله پیدا کړی دی. الله سړی پیژني داغه غبردباری او داغه تحمل سړی کا هر څومره کمزور دی خو بیا هم سړی دی. حالات پس منظر او پیش منظر ته ګوري او خدای چې دا نو دا صنف نازک دی نو الله تعالی دا اختیار سړول ورکړی دی او دای خذلا نه دی ورکړی. نو دام د طلاق احکام او رست بیا طلاق احکام را روان دي او په دې میس کې د رضاعت مسله ذکر کړي. چیرې مور با خپل بچولا سینه ور کوي او غیله وته ور کوي دا د غی ډیوټي ده. نو مفسرین وی دا مسله په میس کې ولې راوړه وی ځکه چې کله د زوجینو په میس کې طلاق راشي نو بعد اوقاتو کې معشومان بچي هغه به ترمنځ عدل شي هغه ټول تخت مشق چې دی هغه معشومان وګرځي ځکه چې هغه خزا هغه بیا خاون له زور ور کوي نو چې زور ور کوي نو هغه معشوم دا هغه سره داسې حرکات کوي چې را دا پلار تنگ شي او دغه شان دا پلار چې دی نو هغه د خزه تنگول غواړي نو هغه د معشوم هغه حقوق هغه تر سره نه کوي. نو الله تعالی فرمایي چې نه د ستاسو خپل زدبازۍ د وجنه یا د خپل انانیت د وجنه او یا د خپل هټ درمۍ د وجنه هغه معشومان خرابول دا ظلم عظیم دی. اوس مور چې دا نو دیانتن په دې باندې دا لازم دی چې دا خپل بچولا 2 کال حولین کاملین 2 کال مکمل دا باغی رسینه ورکی او نن سبا ټول ډبو ته حواله کی او هغه دکانونو نډبی اخلي نو دا د مور ډیوټي ده. که څو عذر ورته نه نو دا به معشوم لسینه ورکی او نن ټول ډاکټران په دې متفق دي چې د معشوم د پاره د ټولو نه بهترینه غذا هغه د مور سینه ده او دا غي صحت بده کې مزمر دي. خو البته هغه کې شرطونه دي. یو شرط دا ده مثلا مور هغه ته عذر نشته اوس کومور بیمار ده او ډاکټر ویلي دي چې دا د معشوم لسینه نه ور کوي کني اسنه دا معشوم ته به هم سرایت وکي او بلار په دې باندې زت کوي چې خامخابه ور کوي کمرې او کشوي ور کوي به نه دا بیا د بلار ظالم دي. پکار دي چې دا غي عذر هغه بیا قبول کړي او یاد ادا چې هغه معشوم هغه چې کم دی د بل چا سینا هغه اخلینا او یا چې کم دی نو هغه په اجرت باندې پلار سره د اجرت پیسې نشته نو په دې ټول صورتونو کې لا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولده. الله وینه به مور ته ضرر ورکول کیږي چې هغه بیمار ده ورته وی کمرې او کشوي خو ورکوي به داغه ته ضرر دی او نه به خاون ته ضرر ورکوي د معشوم دی پلار ته. څه مطلب د معشوم پلار هغه سره د پیسې درکم نه لګي او یا سره لګي خو هغه معشوم د بل چا سینه نه اخلي او د امور ورته وي زه نشم ورکولی او ته پوهه شه او چې کم دی نو هغه د معشوم پوهه شه. نو الله تعالی فرمایي دی مولود له ته به هم ضرر نه ورکولی کېږي. اوس دې ده کې الله تعالی وي حولین کاملین نو حضرات صاحبین او دا نور ائمه مجتهدین دیوی چې معشوم مدت رضاعت چې دا 2 کال ده او دا آیت باغی باندې دلیل ګرځي. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی چې دا 2.5 کال ده 2 کال او 8 میاشتې. هغه وجه دا د قران پاک کې راغلي دی وحمله وفصاله 30 شهرا نو حمل او بیا فصال د 3 شو کول نو دواړه 30 شهرا ویلي دي. نو هر یو ځان لا حمل چې کم دی نو هغه 30 شهرا شو یعنی 2.5 کال او فصال بیا هغه 2.5 کال شو. خو چې حمل بارک خدا راغلی دی حدیث مبارک دی چې د 2 کالو نه زیات د معشوم د مور په خېټه کې چې کم دی نو هغه نشي پاتې کېدلی او د فصال بارک داسې نه راغلی نو هغه وی د 3 شو کول د هغې دپاره مدت هغه دی 2.5 کال او علما وی دواړو کې تطبیق دا دی چې په عامو حالاتو کې دی 2 کاله او که د معشوم صحت خراب دی او کمزوری دی نو په داسې حالاتو کې بیا د مجبورۍ د وجې نه 2.5 کالو پورې هم هغه بیا رضاعت ورکولی شي. اوس چې کومې پورې د مور دا د پلار یعنې د خاوند په نکاح کې ده نو دا د هغه نه د اجرت چې کوم نو د هغې مطالبه نشي کولی ځکه د هغه په نکاح کې ده یا د هغه په عدت کې ده. طلاق یې ورکړي خو لا عدت جاري دی
نو که معتده ده او که منکوحه ده خو د دې نان نفقه اصل د خاوند په غاړه ده نو چې نان نفقه ورکوي نو دا به ماشوم له سینه هم ورکوي بیا اجرت مطالبه نشي کولی او که کله دا ښځه مطلقه ده او داسې مطلقه ده چې انقضت عدتها عدت یې تام شوی دی نو بیا د هغې نه پس دا د خپل اجرت مطالبه کولی شي خو په هغې کې هم شرط دا دی چې دونه مطالبه به کوي چې څومره نورې زنانه هغې غواړي که نورې زنانه ماهانه 10,000 روپۍ غواړي او دا یې ماله به 100,000 روپۍ راکوي خاوند ته وي ځکه زور ورله ورکوي نو بیا دا ظالمه ده دې ته دا حق حاصل نه دی او یا که نورې زنانه هغې 10,000 روپۍ غواړي او خاوند دې ته وایي چې آخر ته خو آخر مور یې که نه تاله به 15,000 روپۍ خیر دی در کومه ښه نو دا بیا دې ظالم دی ځکه چې پردی ښځې له 10,000 ورکوي نو بیا د خپلې د ماشوم د خپلې مور له اگر که ستا مطلقه ده او عدت هم ختم شوی دی ستا نه خو اجنبیه شوه خو د ماشوم مور خو ده که نه نو هغې له ته بیا 10,000 روپۍ ورکوه نو الله رب العالمین هغه مدعا د رضاعت هغه ذکر کوي او د هغې سره سره فرمایي چې که چېرې والدین د ماشوم باهمي رضامندۍ سره مشاورت وکړي چې یاره دا زنانه چې ده دا بیماره ده او ډاکټران وایي چې دا صحت وخت په وخت خرابېږي نو صرف 6 میاشتې شوي دي خو دا ماشوم به دا به چې کوم دی د پویو نه وشو کوو نو هم اجازت شته چې دواړو چې کوم دی رضامندي ده جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے قاضی هغه مسله ده نو الله رب العالمین هغه مدت د رضاعت او د هغې هغه احکام متعلقه هغه ذکر کوي فرمایي والوالدات یرضعن اولادهن او میندې چې دي نو دا به تی ورکوي او سینه به ورکوي هغه بچو خپلو ته يرضعنا يعني ليرضعنا الخبر بمعنى الامر خبر بمعنى ده امر سره دی يرضعنا خبر صيغه ده لیکن مراد ته نه دی امر یعنی خامخاته دی ورکی او سینه دی ورکی هغه خپل بچو ته حولین کاملین وکاله مکمل چې یو رس پکې هم کم نه دا کاملین صفت مؤکده ده او دا تاکید د دې لپاره ده چې بعض اوقاتو کې بدی کې خلق تسامح کوي یو سړی یو ځای کې یو کال او 10 میاشتې تیرې کی په یو کلی کې په یو علاقه کې څوک نه تاسو کې هله کال ته څونه وخت تیر کړ یاره بس 2 کال مې تیر کړ هغه کسر اتنا ختم کړ یا 2 کال او میاشت د پاسه تیرې کړي خو دی 2 کال مې تیر کړ نو الله تعالی وینا حولین کاملین پورا مکمل 2 کال کمې زیاته پکې نه لمن اراد ان يتم الرضاعه دا حکم چې دین هذا الحكم لمن اراد دا حکم مذکوره چې ده د رضاعت دا د هغه چا د پاره دی چې هغه اراده کوي چې د مکمل کی هغه مدې د رضاعت لرا او د تی ورکولو لرا یو خدا که د عذر د وجه نه پشپک میاشتې باندې کټ کوي په باهمي رضامندۍ سره هغه اجازه شته خو سره روان دي خو که څوک مکمل رضاعت سر ته رسول غواړي نو 2 کاله به ورکوي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن او پپلار د دغه ماشوم باندې وعلى المولود له یعنی وعلى الذي ولد الولد له نو قران حکیم دې ده کې یو تفصیلی لفظ ذکر کو او مجمل لفظ ذکر نه کو مجمل لفظ داو چې وعلى الوالد دغه مولود له څوک دی پپلار دی د چا چې ماشوم پیدا شوی دی مخکاره خبره ده چې دا ماشوم د نسب په پلار پسې دي او دا ماشوم چې دی د نان نفقه دام په پلار باندې ده د مورم بچی دی او د پلارم بچی دی خو نان نفقه او خرچه خوراکه د دې ماشوم ضرورت زندگی تعلیم او تربیت نو دا ټول خرچه او په پلار باندې راځي نو ځکه الله تعالی مولود له ویل دی وی بده کې دغه نقطه ده کنه سے قرآن پاک کې د والد لفظ هم مستعمل شوی دی لا یجزي والد عن ولده خدلته هغه مختصر لفظ نه وي مطول لفظ وي وعلى المولود له یعنی وعلى الذي ولد الولد له او هغه سړي باندې چې ماشوم داغه د پاره پیدا شوی دی چې پلار دی نو په باندې لازم ده رزقهن وكسوتهن دا رزقهن وكسوتهن معطوف علیه مبتدا مؤخر ده وعلى المولود له دا خبر مقدم دی روزی ورکول دی خرچه ورکول دی دغه زنانه او ته دغه مرضعات او ته وکسوتهن او جامع ورکول دی هغه ته
نو نان نفقه دا به چې کوم دی په پلار باندې وي بالمعروف باغ نیکه طریقه سره یعنی بالمعروف شرعا چې په شرع کې کومه معروفه طریقه ده د هغې مطابق به ورکوي نو د هغې بیان دا دی چې دا مرضعه چې د ماشوم لته ورکوي نو یا به د پلار منکوحه وي او یا به معتده وي لکه معتده ده یا منکوحه ده نو اصل د هغې نه نفقه په پلار باندې شته نو جدا مستقل اجرت ورکولو د ضرورت پاتې نه شو او البته که چېرې بیا عدت ختم شوی دی نو بیا به د دې ماشوم د تی ورکولو د وجې نه هغې له خپله تنخواه او هغې له به خپل اجرت بیا ورکوي لا تکلف نفس الا وسعها تکلیف به نه ورکولی کېږي دا اوس هغه معروفه طریقه ده چې په شرع کې معروفه طریقه ده تکلیف به نه ورکولی کېږي یو انسان ته الا وسعها ان الا قدر طاقتها لیکن په مقدار د طاقت خپل باندې نو داسې نه ده چې پلار د هغه څومره وس دی او دلته ورته د هغې نه زیاته مطالبه او ډیمانډ ته نه ښځې کړی دی او یا د پلار چې څومره وس دی نو خو مالدار دی او لاس یې رسي او دی بیا هم چې کوم دی نو هغه د ماشوم مرضعې له هغه عمره اجرت نه ورکوي نو الله تعالی فرمایي چې نه به په ښځه باندې زیاتې کېږي او نه په خاوند باندې لا تضار والدة بولدها ضرر به نه ورکولی کېږي یو مور ته په سبب د ماشوم د هغې باندې ولا مولود له بولده او نه به ضرر ورکولی کېږي پلار ته مولود له په سبب د ماشوم خپل سره نو مثال دقه دی چې که چېرې دا ښځه دا د خاوند د نکاح نه وتې ده اوس دا ماشوم ترمنځ دی او د هغه سینې ته او پیو ته او تربیت ته حاجت دی نو دا پلار ورته وایي چې بس څه به بله ښځه ګورم خو ته ولاړه چې کوم دی ورکوه اخر ستا هم ماشوم دی ستا هم بچی دی او خیر دی زه بله چې کوم دی تنخواه در کوم نو هغه ورته وایي ټیک ده نو که بل چا له تنخواه دی ورکوي 10,000 روپۍ او هغې ته وایي تاله به در کوم 15,000 روپۍ نو دا والدې ته ضرر دی ځکه ماشوم هم تاله ساتي او پیسې هم پوره نه ورکوي او یا که چېرې دا مطالبه کوي چې ما له به 10,000 نه ما له به 20,000 روپۍ راکوي د میاشتې نو دا مولود له ته ضرر دی لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام په اسلام کې چې کوم دی نه په خپله ضرر برداشت کول شته او نه بل چا ته ضرر ورکول شته نو الله تعالی فرمایي د انصاف او د عدل نه به کار اخلئ وعلى الوارث مثل ذلك اوس بعض اوقاتو کې داسې وشي د دې ماشوم پلار مړ دی د دې ماشوم پلار هغه وفات شو اوس د دې ماشوم دته د پویو ضرورت دی او دله چې کوم دی نو هغه چې کوم ځای نه دایه ونیوله مرضعه یې ونیوله هغې له به دا خرچه خوراکه څوک ورکوي نو الله تعالی فرمایي د دې ماشوم چې کوم وارث دی شرعي نو هغه په دې باندې پړ دی ځکه چې هغه د وارث دی نو که دا ماشوم مړ شي نو سبا له به ترې نه میراث اخلي که نه که د مال وي نو چې میراث ترې نه اخلي او فایده ترې نه اخلي نو بیا تاوان ته به هم غاړه ږدي ځکه الغرم بالغنم ګټه په تاوان ده مثال په طور باندې او په هغې کې به خپل مقدار ته ګوري لکه یو ماشوم دی پلار یې مړ دی یوه یې مور پاتې ده یو یې نیکه پاتې دی اوس د میراث مسله دا ده چې یو یې مور پاتې ده یو یې نیکه پاتې دی بل څوک یې نشته نو 1/3 دا د مور ده او 2/3 په طریقې د عصابت سره او د عصبه والي سره دا د نیکه دی نو د دې ماشوم د پیو چې کومه خرچه راځي یا د هغه د مرضعې چې کومه ماهانه خرچه راځي نو دا به څوک برداشت کوي مور او نیکه درېیمه حصه به مور ورکوي او 2 حصې چې دي نو دا به چې کوم دی نیکه ورکوي نو دې نه یو مسله بله معلومه شوه پرون ذکر شوی و چې یتیم پوته هغه یتیم نوسې چې د هغه نیکه مړ شوی دی د هغه پلار مړ شوی دی او نیکه یې مړ شي نو مونږ وایو د دې یتیم نوسي د ده په میراث کې برخه نشته ځکه چې زامن شته نو بیا نوسي محرومه دي نو اکثر دا مغرب زده خلک په دې باندې اعتراض کوي او وایي چې ګوره توبه توبه دومره په اسلام کې چې کوم دی نو هغه انصاف نشته هغه یتیم نوسې هغه یې محرومه کړ نو مسله دا ده چې د میراث دارومدار په قرب دی او چې زوی یې شته نو نوسې محروم دی البته که چېرې میداني که لګي او د هغه دپاره وصیت کوي نو د وصیت
دا هغه چې کم دین هغه اختیار ورلشتا او کې دې شي په وصیت کې هغه ته میراث نه زیات برخه میلاو شي. نو دې کې دا خبره معلومه ده چې دغه نیکه چې ده نو په د باندې د خپل دغه معشوم وصي د دو نان نفقه په لازمه ده او د خپل بالغ اولاد داغي نان نفقه په لازمه نه ده. نو پته ولګي چې په اسلام کې دا یتیم ډېر خیر خوایي ده او باغی کې دا ډېر همدردی ده. ځکه د زوی نان نفقه چې کله بالغ دی هغه په پلار نشته او دغه معشوم وصي چې کله هغه نابالغ دی نو داغه نان نفقه او داغه خرچه خوراکه هغه بدی نیکه باندې شته. الله تعالی وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك یعنی وعلى وارث الصبي د دې صبي چې کوم وارث دی مثل ذلك فمثل دغه باندې دی څه مطلب هغه بدانان نفقه او د خرچه خوراکه دا به وارث برداشت کوي په مقدار د میراث باندې. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما اوس مخکې حکم داو چې مدد رضاعت وکاله ده خو که مور او پلار وایي چې په لږه موده باندې دی د سینې نه او د تینه شو کوو نو هم شو کولی شي اجازت شته. بس که چېرې اراده وکړي یا اراده یعنې الابوان د دې ماشوم دا مور او پلار که دا دواړه اراده وکړي چې مونږ وشو کوو دې ماشوم لره عن تراض منهما په باهمي رضامندۍ د دې دواړو سره وتشاور او په باهمي مشاورت سره د دواړو ښه مشوره شوې ده صلاح یې کړې ده نو نشته دی ګناه په دې دواړو باندې. وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم او که چېرې تاسو اراده کوئ د دې خبرې چې ان تسترضعوا اولادکم چې تاسو دایي ونیسئ د خپلو ماشومانو دپاره. تسترضعوا باب استفعال کې سین دپاره د طلب راځي نو ستاسو په دې طلب کې او په دې چې کوم دی نو هغه ډول کې چې مونږ یو دایي او یو مرضعه چې هغې ته اردو کې انا وي هغه انا مونږ وکتلې چې دې مونږ دې ماشوم له ته ورکړلی مطلب دا چې د مور نه علاوه بله دایي هغه ولا چې کوم دی ته ورکوي او هغه ولا سینه ورکوي نو آیا دې اجازت شته او که نشته ځکه بعضې اوقاتو کې مور بیماره ده او یا د مور پی هغه په ماشوم باندې ښه نه راځي ځکه چې هغه بیا حامله ده نو هسې نه چې هغه ماشوم ته تاوان ورسي یا دې ته تاوان ورسي. نو الله وایي که ستاسو دا اراده ده ان تسترضعوا اولادکم چې تاسو دایي ونیسئ د هغه ماشومانو خپلو دپاره فلا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې خو شرط دا دی په هغه وخت کې اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف یعنې سلمتم الیهن چې کله تاسو وسپارئ دغې دایانو ته او دغې مرضعاتو ته هغه اجرت او هغه پیسې چې کوم تاسو ورکوئ په هغه نیکه طریقه سره که تاسو سره د 10,000 خبره کړې ده نو 10,000 به ورکوئ او که په 15,000 خبره کړې ده ماهانه نو بیا 15,000 ورکوئ. دا هغه معروفه طریقه ده. اوس الله تعالی چې کوم حکم ذکر کوي نو قرآن حکیم صرف قانون نه ذکر کوي چې بس دا پاکستان قانون دی او بس چې کوم دی نو دا دی او وای الله تعالی بار بار خپل آخرت طرف ته او د الله تعالی تقوا طرف ته او دارنګه چې کوم دی آخرت طرف ته توجه ورکوي چې که په دې قوانینو د قرآن باندې چا عمل اونکو یو مور هغه د زوی حقوق ادا نه کي یا یو پلار د خپلې ښځې د هغې حقوق ادا نه کي نو الله تعالی به له دې تپوس کوي ځکه الله تعالی په هر څه باندې باخبر دی. واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وذ كل حقوق الله تعالی ذکر کوي. خلقه سے په دروغه باندې الزام لګي چې قرآن پاک کې حقوق نشته په دې کې خو د کونډو رونډو حقوق هم شته. یو زنانه د خاوند وفات شو او دا ښځه پاتې شوه نو اوس الله تعالی اول د هغې د عدت مسله ذکر کوي 4 میاشتې او 10 ورځې متوفا عنها زوجها دا به عدت تیری په دې دورانیه کې به دا د بل خاوند سره نکاح نه کوي د نکاح خبرې به هم نه کوي او د نکاح وعدې به هم د چا سره نه کوي او بیا سڼه سترګه او زیب و زینت هغه به هم نه کوي ځکه دا یو ماتم دی په هغه خپل خاوند باندې. نو چې څوک وفات شي پلار مړ شو نیکه مړ شو نو په هغې کې الله تعالی او شریعت اسلامي د 3 ورځو پورې د غم او د تعزیت اجازت ورکړی دی. صرف
خزه داسې ده چې په خاوند باندې چې کله هغه وفات شي 4 میاشتې او 10 ورځې په هغه باندې غم کولی شي. نو دا هغه زمانه هغه د عدت ته خو شرط په دې کې دا دی چې دا متوفى عنها زوجها دا غیر حامله وي، ځکه که حامله وه نو بیا د هغې دپاره عدت هغه وضع د حمل ده. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. نو هغه آیت د سورة النساء هغه د دې آیت دپاره ناسخ دی خو مکمل نه، صرف په حق د حاملې کې او غیر حامله چې کومه ده نو د هغې حکم دلته کې پاتې دی. نو الله رب العالمین فرمایي چې په زمانه د عدت کې خو په دې باندې پابندیانې دي، البته چې کله د هغې عدت ختم شو او دا فارغه شوه نو که بیا د ځان په باره کې یو فیصله کوي، بل ځای رشته کوي، بل ځای چې کوم دی نو هغه نکاح کوي، نو بیا په هغې باندې څوک پابندي هغه نشي لګولی. ځکه مخکې تیر شوي مطلقې باندې به تاسو هم پابندي نه لګوئ چې د شریعت مطابق بل ځای نکاح کوي. او متوفى عنها زوجها کونډه ښځه که هغه هم بل ځای نکاح کوي نو په هغې باندې څه پابندي هغه نشته. نو الله تعالی فرمایي والذین یتوفون منکم چې د قرآن حکیم دا احکامات تدبیر المنزل دا برابر شي او د انسان اخلاق هم ټیک شي او د انسان مدینه او خار او سټیټ هم صحیح شي، نو بیا به تاسو یو بنیان مرصوص جوړ شي په حق او په مقابله د کفارو کې او د هغې سره به جهاد فی سبیل الله کوئ. ځکه چې دا چا خپل کور رواني نو به د کافر سره څه مقابله وکړي. یو سړي د خپلې ښځې حقوق نشي پوره کولی او دی د خپلو بچو د هغې تربیت او نگراني د هغې نه دی غافل دی، نو دی به نور څه چې کوم دی نو هغه به زمري، هغه به چې کوم دی د بریتو نه راونیسي. نو الله تعالی دې وجه نه تدبیر المنزل او دا سیاست مدینه او دا تهذیب الاخلاق ورسره دا ټول احکام دا چې کوم سلسلهوار ذکر کړي دي. نو فرمایي والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې هغه وفات شي په تاسو کې ویذرون معنا یترکونه وذر یذرو او پریدي هغې بیبیانو لره یتربصن بانفسهن انتظار وکړي دغه بیبیانې په هغه ځانونو خپلو سره زوج آخر به نه کوي، بله نکاح به نه کوي 4 میاشتې او 10 ورځې. فاذا بلغنا اجلهن پس په هغه وخت کې چې کله ورسېږي دغه زنانه او دغه بیبیانې هغه نیټې خپلې ته اجلهن معنا عدتهن د دوی چې کوم عدت دی او دا 4 میاشتې او 10 ورځې دا به وګورئ په قمري حساب سره وي، سپینه میاشت د هغې په حساب سره. نو مثال په طور باندې که چېرې خاوند وفات شو او دا لومبۍ شپه ده، شپې له چې کوم دی نو هغه میاشت راوخته سپینه میاشت، نو بیا خو به 4 میاشتې مکمل سپینې میاشتې انتظار وکړي، خوا که 29 وه خوا که 30 وه او 10 ورځې به د هغې نه سیوا تېرې کړي. او که نه خاوند وفات شو او دا د میاشتې نیمه وه، 10 تاریخ دی 15 تاریخ دی د سپینې میاشتې، نو بیا باقاعده د ورځو حساب کوي، هره میاشت به 10 ورځو حسابوي. نو 4 میاشتې 120 ورځې شوې او 10 د پاسه شوې نو 130 ورځې شوې. نو دا ښځه به انتظار کوي 130 دن او دا به نکاح نه کوي او چې کله 130 دن برابر شي نو بیا د هغې عدت تام شو. فاذا بلغنا اجلهن پس په هغه وخت کې چې کله ورسېږي دوی هغه نیټې خپلې ته یعنې هغه عدت خپل ته نو نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما فعلن فی انفسهن په باره د هغه څه کې چې وکړي دا زنانه په باره د نفسونو خپلو کې په هغه معروف او په هغه نیکه طریقه سره چې کله عدت ختم شو او دا د خپل ځان باره کې د نکاح خبره چا سره توی کوي نو بیا به دې څه پابندي نشته او په دې اولیاءو باندې هم څه ګناه بیا نشته. وګوره دې نه یو مسله معلومه شوه که چېرې لا نیټه یې 13 نه وه، لا میاشت 13 نه ده او دا کونډه بل ځای بیا د نکاح خبرې شروع کړي دي نو دا هم ګناهګاره ده، ځکه شریعت یې نه به کوي. او کم اولیاء د دې پلار د دې رور لیور وغیره نه، ځکه لیور خو د دې ولی نه دی، د دې چې خپل کم اولیاء دي نو هغه خپل اولیاء او د هغې هغه شرعي وارثان هغه به په دې باندې پابندي لګوي چې په آرام کښېنه دا خو لا د نکاح خبرې وخت نه دی. او که دوی ښه خبر دي چې هغې دا خبرې شروع کړي دي او دوی ورته کنټرول ونه کړو نو دا هم ګناهګار دي. ځکه الله تعالی فلا جناح علیکم چې کله په معروف طریقې سره نکاح کوي نو په تاسو ګناه نشته،
په معروف طریقه نه وا، غیر معروف شرعي طریقه وا، او تاسو هم خاموش تماشایی جوړ شوي، نو بیا به د اولیاء هم ګناهګاري. فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. اوس چې کله دا متوفى عنها زوجها د دې عدت لا تام شوی نه دی، نو دا خو به نکاح نه کوي، او قبل یو سړی دې ته د نکاح پیغام ورکوي نو الله تعالی وی دام ناجایز دي. چې یو سړی راغی او د هغې لا عدت پوره شوی نه دی او دی ورته وایي زه به چې کوم دی نو هغه تا به نکاح باندې واخلم، پیغام یې ورته راولېږو، نو دام ناجایز. او یا دی ولګېد او په زړه کې دننه دننه فیصله کوي، هغې ته خو یې څه نه دي ویلي، خو په زړه کې دننه دننه وایي چې دا ښځې عدت پوره شي نو زه به دا په نکاح باندې اخلم. اکننتم فی انفسکم، بالکل قطعي فیصله یې په زړه کې کړې ده، دام ناجایز. البته که کنایتن یو خبره وکړي تعریض چې هغې ته ویلی کېږي نو خیر دی، په هغې باندې ګناه نشته. او تعریض څه دی؟ هغې ښځې ته وایي متوفى عنها زوجها ته چې رب راغب فیکې، وي خدای به تاسې نه پاتې کوي. ښه الله تعالی چې کوم دی نو هغه د خلقو انتظام کوي، مقصد یې دا چې یاره زه به ورسره نکاح وکړم، خو صراحتاً به دا خبره د نکاح پیغام دا به نه لیږي او نه به ورسره پټې پټې مشورې کوي د نکاح په باب کې. البته که کنایتاً هغې ته دا خبره وکړي نو په هغې باندې الله رب العالمین چې کوم دی نو هغه پابندي نه ده لګولې. نو دا هم د عدت احکام دي. فرمایي ولا جناح علیکم، او نشته دی ګناه په تاسو باندې فیما عرضتم به من خطبة النساء، په باره د هغه څیز کې چې تاسو اشاره کوئ په هغې سره چې هغه پیغام دی زنانو ته د نکاح، خطبه د نکاح پیغام دی. او اکننتم فی انفسکم، اکننتم معنا ازمرتم، او یا تاسو پټ وساتئ هغې لره په زړونو خپلو کې، په زړه کې دننه دننه د قطعي فیصله کړې ده چې بس دا به زه په نکاح باندې اخلم. نو الله تعالی فرمایي په دې باندې هم پابندي ده. علم الله انکم ستذکرونهن، معلومه ده الله رب العالمین ته چې په تحقیق سره تاسو چې خامخا یادوئ به تاسو دغې کونډو زنانو لره چې کومه ښځه کونډه شوې ده. نو الله تعالی فرمایي خلق الانسان ضعیفا، ما ته معلومه ده چې تاسو به خامخا د دغې زنانو تذکره کوئ چې یاره زه به ورسره نکاح کوم یا په نکاح باندې به اخلم. نو دومره ده چې صراحتاً مه کوئ، که کنایتاً کوئ نو خیر دی، هغې باندې پابندي نشته. ستذکرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، لیکن تاسو وعدې مه کوئ د دغې زنانو سره، یعنې فی حال العدة، لکه چې هغې لا عدت پوره شوی نه دی او تا سره وعدې شروع کړي دي، ولیکن تاسو وعدې مه کوئ د هغې سره په پټه باندې، الا ان تقولوا قولا معروفا، لیکن دا خبره که چېرې تاسو ووایئ او وینا لره چې هغه مطابق ده د شرع سره، معروفا معنا مشروعا، د شرع سره مطابق خبره ده چې الله تعالی د هر چا کفیل او نگران دی او الله تعالی څوک هسې نه پاتې کوي، الله تعالی د هر چا منتظم دی. مقصد دا دی چې یاره په زړه کې وایي زه به ورسره نکاح وکړم، نو دا خیر دی. ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجله، او تاسو عزم او مصممه اراده مه کوئ په هغه غوټې د نکاح باندې چې زه به ورسره نکاح تړم. عقده اصل کې وي غوټې ته مراد تېنه هغه عقد دی چې په کوم باندې خلک ایجاب او قبول کوي، نو د هغې مصمم عزم او اراده لا مه کوئ، ځکه هغه لا په عدت نه فارغ شوې نه ده تر دې پورې چې ورسېږي هغه عدت، هغه نیټې خپلې ته. الکتابو، کتاب نه مراد هغه عدت دی، هغه حکم مکتوبه، کوم حکم چې الله تعالی لیکلی دی نو هغه د عدت حکم دی، نو چې هغه نیټې ته ورسي نو بیا ورسره نکاح کوئ، خیر دی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اوس الله تعالی فرمایي چې ما خو تاسو باندې پابندي ولګوله، هغې ته به د نکاح پیغام صراحتاً هم نه لېږئ او په زړه کې دننه مصممه اراده به هم لا نه کوئ، خو دومره ده که کنایتاً هسې یو خبره وکړي د هغې د اطمینان او د تسلی دپاره، نو په هغې باندې خیر دی، پابندي نشته. نو الله وي ګوره ستاسو په زړونو کې چې کومه خبره ده زه په هغې باندې باخبر یم، که ناجایز خبره هم په زړه کې راوسته نو الله به درنه د هغې تپوس کوي. پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره الله رب العالمین پیژني هغه څه چې هغه په زړونو ستاسو کې دي، ما فی انفسکم من المیل الیهن، چې کوم تاسو هغې طرف ته مایله شوي یئ،
الله تعالی تاسو د اعلان او د زړه د ارادې تلوسي ټول معلومي دي پس ويرېږئ تاسو د الله رب العالمین او پوه شئ تاسو چې په تحقیق سره الله رب العالمین چې د هغه معافي کوونکی دی او الله تعالی صبر کوونکی دی که څوک غلطي وکړي نو هم فورا رانی سینا لږ ډیل او مهلت هغله ورکړي لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن نو دا ټول بیا طلاق متعلق هغه احکام دي بعض اوقاتو کې داسې وشي چې د مجبورۍ د وجه نه یو ښځه هغه لا واده شوې نه ده او د خاوند سره لا ملاقات نه دی شوی نه جماع شوی ده او نه خلوت صحیحه شوی دی او د هغې نه مخکې دا ښځه مطلقه شوه نو آیا اوس د دې احکام څه دي نو الله تعالی فرمایي چې دغه غیر مدخول بها ښځه چې هغې ته طلاق میلاو شو د پلار په کور باندې نو د هغې دوه صورتونه دي یا به دا غیر مدخول بها مهر به مسمایی او یا به مهر مسما نه نو که چېرې مهر مسمایی نو بیا لازمیږي نصف مهر نیم مهر به هغې له ورکوې بیا یې رخصت که او خبره ختمه شوه او که چېرې دا مدخول بها دا مهر مسما نه نو بیا لازم دی د هغې دپاره متعه او متعه د هغې متعې خپله معنا د فایده ورکول داسې مطلقې له فایده ورکه چې یاره طلاق غونته هغه لوی عمل چې هغه عموما د جنګونو جګړو خبره وي خو چې هغه هم په خوش اسلوبۍ سره تکمیل ته ورسي حضرت حسن رضی الله تعالی عنه یو پیرې یو خپلې ښځې له چې غیر مدخول بها و هغې له طلاق ورکړل ورسره یې هغې ته 100,000 درهمه هم ورکړل دا هغه متعه ده خو کم از کم یو جوړه قمیص پرتوب لوپټه او د هغې سره مناسب چې څه وي هدیه غیر مدخول بها دو حالتونه دي او یو د دې په مقابله کې یو مدخول بها ښځه ده هغې له چې طلاق میلاو شي نو د هغې دو حالتونه دي یا مهر مسما دی یا مهر مسما نه دی که مهر مسما دی نو کل مهر به ورکوي او که مهر مسما نه دی نو بیا لازمیږي مهر مثل د دې په خاندان کې چې کوم روایات دي د زنانو او د جینکو نو هغه مهر به ورکوي نو الله رب العالمین د طلاق متعلق دغه احکامات د زوجاتو نو ګوره قرآن پاک کې د مطلقې ښځې څونه حقوق دي طلاق ورته میلاو دي او بس د خپل نکاح نه او د خپل چې کوم دی نو هغه زوجیت نه ووښکله خو بیا هم د هغې حقوق هغه ټول محفوظ دي د هغې نان نفقه د عدت په دورانیه کې د هغې سکنا او د هغې احترام نو دا ټول بحال دي الله تعالی فرمایي لا جناح علیکم نشته دی ګناه په تاسو باندې ای مسلمانانو که چېرې تاسو طلاق ورکوئ زنانو خپلو ته ما لم تمسوهن یعنې ما لم تجامعوهن که چېرې تاسو نه یې مسه کړي دغې زنانو لره او تفریدو لهن فریدة او یعنی مقرر کړی تاسو د هغې دپاره مهر فریدة معنا مهرا نو ښځه دا غیر مدخول بها ده او مهر لا مسما هم نه دی او طلاق ورکوي نو هم خیر دی لکه چې طلاق د مجبورۍ د وجه نه خلک ورکوي نو بعضې اوقاتو کې داسې عذر راشي خو ازواجو ته حکم دا دی ومتعوهن او فایده ورکوي تاسو ای خاوندانو دغې خپلو مطلقو ښځو ته متعوهن هغې ته فایده ورسوئ اوس فایده څنګه ده نو هغه فایده دقه ده چې که هېڅ هم نشي ورکولی کم از کم یو جوړه خو وله واخله یا وله نقده تحفه ډالۍ هدیه هغه وله ورکړه او په خیر خیریت سره یې رخصت کړه اوس دا جوړه چې ورکوي نو جوړه خو د 1,000 روپو هم کېدی شي او جوړه د 10,000 روپو هم کېدی شي نو کومه جوړه به ورکوي نو الله تعالی فرمایي دا سړی د ځان ته وګوري که مالدار دی د مالدارۍ مطابق او که غریب دی نو بیا د غریبۍ مطابق د خپلې اندازې مطابق دی چې کوم دی نو هغه جوړه هغې له واخلي او هغه دې له ورکړي على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فمالدار سړي باندې د هغه د طاقت مطابق ده او په هغه غریب سړي باندې مقتر دا مفلس او غریب سړي ته ویل کېږي وعلى المقتر قدره او په غریب سړي باندې په مقدار د هغه باندې متاعا بالمعروف دا متاعا مفعول مطلق دی د پاره د هغه متعوهن متاعا فایده ورکوي تاسو دوی ته هغه فایده ورکول په هغه معروف او په هغه نیکه طریقه باندې یعنې بالوجه الشرعي حقا على المحسنین یعنې حقا مفعول مطلق دی ثابته ده دا خبره په ثابتوالي سره په نیکوکارو خلقو باندې محسنین چې یو سړی وي زه نیک سړی یم
الله تعالی استاد نیکي پته بده دی کې ولګي چې ته د خزي حق پیژنې او کنه او بیا کم از کم د مطلقي حق پیژنې او کنه نو کله مطلقي حق نه ور کوي یا د خزي حقوق نه پوره کوي او دی وی ډیر تهجد گزار يم الله تعالی وی دا نیکو کار نه دی ښا ځکه د حقوق الله پیژنې خو بل طرف حقوق العباد نه پیژنې حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن نو مخکې مسله دا وه چې غیر مدخول بها له طلاق ورکړل او د هغې مهر مسما نه و نو په هغې کې لازم شوه متعه او جوړه او اوس دا دی چې ښځه غیر مدخول بها ده او مهر مسما دی مهر یاد کړی و چې مثلا 1,00,000 روپۍ نو الله تعالی وي نیم مهر به ورکوئ 50,000 روپۍ اوس په دې مسله کې چې 1,00,000 مهر مقرر کو او بیا قبل الدخول طلاق راغلل د پلار په کور باندې نو الله تعالی وی نیم مهر به ورکوي خو استثناء پکې شته کدا خزه معافي وکي او یا دا سړی معافي وکي څه مطلب سړی معافي دا وکي دا د عربو دستور چې کله به نکاح تړل کېدا نو مهر به ټول ورکاو اوس په بعد خلک هغه وخت کې ورکی بعد خلک نه ورکي نو کدی خاوند دا ټول مہر 1,00,000 روپۍ خزه ته حواله کړي وو او لا رخصتی نه ده شوی او طلاق ته نوبت ورسېده نو پکار دي چې دا خاوند 50,000 روپۍ دا غینه واپس واخلي حق جوړیږي خو که معافي وکړه چې بس دا ټول 1,00,000 روپۍ ټول استاش وکړه او چې دا معامله په خیر سره شي او دیو بل نخلاص نو دام اجازه ده او یا دا خزه معافي وکي خزه سوی وی دا 50,000 روپۍ چې کومه زما جوړیږي دام خاون ته پاتې دام تو اخلا خو بس چې دا نوبت چې کوم دنو په خیر خیریت سره وی دا تر سره شي او تکمیل کول شي سړی معافي کول شي بل حق پر خودې شي او خزم معافي کول شي او خپل حق چې کوم دنو هغه پر خودې شي خو الله تعالی وی چې دا معافي سړی وکي نو دا ډیره د خوند خبره ولې ځکه سړی سره د ګټې وټې لارې ډېرې زیاتې دي دیو ملازمتو کی او دوبۍ ته بلار شي او سعودي ته بلار شي ځان لا بلا پیسې وګټي لیکن د زنانو سره عموما د ګټې وټې لارې نشته هغه د الله تعالی وقرن فی بیوتکن کور کې نه د خپل پردې او د لوپټې خیال ساتي هغه خو ګټه وټه نشي کولای الله تعالی چې تاسو معافي وکړئ نو دا ډېر رقیقه دا غوښتنه حکم دی و ان طلقتموهن او کچری تاسو طلاق ورکړل دغه زنانه او ته مخکې د هغه نه چې تاسو جماع کړی وي دغه زنانه او سره ان تمسوهن ان تجامعوهن او حال دا چې تاسو مقرر کړی داغي د پاراغه مہر فریضه معنا مہر مقرر فنصف ما فرضتم یعنی فالواجب نصف ما فرضتم دا جزاء دا او جزاء جمله پکاروي نو واجب دی په تاسو باندې نیمه د هغه مہر چې کوم مقرر کړی تاسو هغه لرا نیم مہر باور کوي الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح لكن کچری معافی وکړه د غزنانا هغه معافی دا وکړه هغه نیمه پرې خو د خاونتا مہر ټول تا ته پات شمال 1 روپۍ مرا کوا او جسان اخلاص شو يعفون او صرف کې ویلي چې دا جاء مؤنث غائبات فيهم هم راضي او دا جاء مذکر غائبین صيغه هم راضي عفا يعفو لك دعا يدعو يدعون دا جاء مؤنث غائبات هم دا او جاء مذکر غائبین هم دا خودم رضا کہ يعفون وزن شي يفعلنا دا بیا صيغه جاء مؤنث تا او يعفون كوزن شي يفعون یعنی اصل کې ده يفعلون وزن خو بیا بدی کې چې کوم نه اعلان شوه دي او وزن يفعون پات شوه دي نو بیا صيغه جمع مذکر غائبین ده او پتہ ویلګي د سیاق او د سباق نه دې کې د سیاق سباق نه معلومه ده چې دا صيغه د جمع مؤنث غائبات ده خذ مراد دي ځکه سړی خو چې دی او يعفو الذي بيده عقدة النکاح سړی خو سره روان دی که خذ معافي وکړه او یا هغه سړی چې بلاس کې غوټه د نکاح ده بلاس کې اختیار د نکاح دی هغه بیا سړی دی او دې نه دغه معلومه شولا چې بيده عقدة النکاح پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ولی عقدة النکاح هو الزوج د نکاح د غوټي مالک او اختیارمن یا خاوند دی نو طلاق وسو کور کوي سړی خزه طلاق نشي ورکولای په برتانیې کې دا قانون دی په نور ځایونو کې او زمونږ په دې ملک کې هم مغرب زده طبقه هغه دا کوشش کوي
چې د ښځې ته د طلاق حق دی میلاو شي. او ایوب خان چې کله د ملک صدر او ډیکټیټر او هغه یو قانون جوړ کړی او هغې ته وی عائلي قوانین، دا خاندانی قوانین دي. نو په هغې کې ډېرې خلاف شرع خبرې وي. یو دا چې سړی به دویم واده نه کوي، او که کوي نو د لومبنۍ زوجې نه به اجازت اخلي. هغې دا خلاف شرع خبره ده. ځکه الله تعالی سړي ته د 4 ودونو اجازت ورکړی دی، او بیا په هغې کې د ښځې اپروول ته ضرورت نشته. که هغه اجازت ورکوي او که نه ورکوي، دا د هغه بنیادي شرعي حق دی. او یو په هغې کې دا وه چې سړی ښځې له طلاق ورکوي، نو ښځې سره به هم دا اختیار وي چې دا به خاوند له طلاق ورکوي. که دا تنګه وه نو بس دا به د ځان خلاصوي. نو علما میدان ته راووتل او د هغه ایوب خان هغه ایوبي امریت د هغې چې کوم دی نو هغه ډټ کر مقابله یې وکړه. او په هغې کې علما جیلونو ته لاړل او عالمان په هغې کې ډېر په تکلیف باندې شو. خو الحمدلله عالمانو جیلونو کې وخت تېر کړ او څوک شهیدان شول. خو ایوب خان چې کوم دی نو هغه پسپا شو او خپل عائلي قوانین هغه یې واپس واخیستل. او علما چې دي نو هغه الله تعالی کامیاب کړل. نو دا د قرآن قوانین دي، دا د الله تعالی احکامات دي، بار بار راځي تلک حدود الله، دا د الله پولی دي او د الله تعالی قوانین دي، دا په عمل کوي نه. نو الله تعالی فرمایي چې الا يعفونا، لیکن که چېرې معافي وکړي دغه زنانه او هغه خپله حصه د مهر هغې ته پرېږدي، او یعفو الذي بيده عقدة النکاح، او یا معافي وکړي هغه سړی چې په لاس د هغه کې غوټه د نکاح ده او اختیار د نکاح دی، چا خاوند دی، نو دام معافي کوی شي او سړی معافي کوی شي. خو غوره کم یوه ده، وان تعفو اقرب للتقوى، او چې تاسو معافي وکئ، وان تعفو ایها الازواج، چې تاسو معافي وکئ اے خاوندانو، نو دا ډېره نږدې د تقوادارۍ ته او پرهیزګارۍ ته. ولا تنسوا الفضل بینکم، او میر کوئ تاسو هغه احسانات مابین خپل کې. الله وی نن خو ټیک د طلاق راغلل، دا سړی ولګېد ښځې له طلاق ورکړ، خو یو وخت داسې و چې تاسو دواړه ښځه او خاوند وئ او په کور کې هم ښه د محبت او د خوشحالۍ ژوند و، نو کم از کم که نن خفګان دی نو هغه پرونۍ خوشحالي ځان ته یاده کوي. هسې نه چې نن په 2 روپۍ د یو بل سره چې کوم دی نو هغه جګړې شروع کوي چې هغه زما هغه کالۍ خو داسې او هغه خو تا ځان له وتښتو او هغه وي تا ځان له وتښتو او بیا د خاندانونو یو بل سره جګړه شي. نو الله تعالی وایي شی مه خرابوئ ښه، دا بنیاد به روانېږي د دې ښځې او د خاوند نه. نو که جوړوئ او که ورانوئ، که دا خپل قبیلې د یو بل سره په جنګ کوئ او که د یو بل سره په امن کوئ، ستاسو خوښه ده. ولا تنسوا الفضل بینکم، او میر کوئ تاسو هغه احسان او هغه مهرباني په آپس خپل کې. ان الله بما تعملون بصیر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اوس مخکې د طلاق احکام دي او وروسته لا بیا هم را روان دي، او په دې منځ کې الله تعالی د مونځ د محافظت حکم کوي. وجه دا ده چې د طلاقو سلسله ډېر وخت نه تېره شوه، او د طلاقو تنازعات او خلع او بیا په هغې کې د مهرونو اختلافات او بیا د ماشومانو د وجې نه د هغې پرورش او په هغې باندې تحفظات. نو الله تعالی وایي هسې نه چې په دې طلاقو کې او په دې تنازعاتو کې دومره مشغوله شئ او لمونځونه د نه هېر شي. ځکه د انسان د زندګۍ اصل مقصد هغه دی توجه الی الحق، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو الله تعالی فرمایي ګورې مونځ مه هېر کوئ ښه، دغه بکیړې او دغه تنازعات به هم حل کوئ، دا ستاسو یو مجبوري ده، خو ورسره د الله د عبادت نه به غافله کېږئ هم نه. نو ټول مونځونه کوئ او خصوصا صلاة الوسطی، درمیانه مونځ. نو صلاة الوسطی کم یو دی؟ نو جمهور قولنا د مفسرین وی دا د صلاة العصر، او دې ته صلاة الوسطی ولې وي؟ ځکه د هغې نه یو سایډ ته فجر او ظهر دي، هغه د ورځې مونځونه دي، او بل سایډ ته مغرب او عشاء دي، او هغه د شپې مونځونه دي، او دای په دې منځ کې دی. نو دا صلاة الوسطی شو. د دې وجه نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوة الاحزاب کې سحر مونځ وکړو او بیا جهاد شروع شو. نو د ماسپښین مونځ نه قضا شو، ځکه موقع نه وه، مونځ را روان دي. الله تعالی وي فرجالا او رکبانا، که د جهاد په حالت کې نو خیر دی پیاده مونځ کوئ یا په سورلۍ باندې مونځ کوئ. خو بعضې اوقات داسې شي هغه جنگ دومره سخت نښتی دی چې نه یې پیاده کوی شي مونځ او نه یې په سورلۍ د پاسه کوی شي، ځکه د دشمن اټیکونه دي او د دشمن حملې دي. نو په داسې حالاتو کې حکم دا دی بیا مونځ پرېږدئ.
موس قضا کوي ها پیغمبر علی السلام ماسپخین منظم قضا کو مازیګر منظم قضا کو ماخام منظم قضا کو او ماخوستن خو قضا نه کو خو هغه د خپل وخت نه لګ روستو کو او بیا چې کله حالات معمول تراغلل نو پیغمبر علی السلام ټول منځونه راو ګرځول ښه او حضرات وی قضا عمری وکړه څه وکړه قضا عمری وکړه نو دا قضا عمری نه وه قضا یومی وه د دغه ورځې چې کوم قضا و نو هغه ټول راو ګرځول دا څنګه چې دوی قضا کوي او بیا د رمضان اخیری جمعه ته ساتي او کوي په پنځه منځونه او خلاصي کې او باغې باندې د عمر منځونه دا ګوره خلاف العقل والنقل کلم راغی موږ یو استاد دی هغه یو صاحب راته وی چې ولې ته قضا عمرې نه منې نو ما ورته وی چې قضا خو منو قضا الفوائد منو خدا تاسو چې څنګه فلسفه وایي چې را پنځه منځونه به وشي او د ټول عمر خلاصې او باغې باندې وشي نو امامه بخاری شریف راوړو امامه وی دا بخاری شریف کې راغلي دي قضا عمرې ما ته ته ما ته وخایا نو هغه تاسو چې ما د عمره القضاء ذکر وکړو نو باغې کې ده فقضا عمرته پیغمبر علی السلام د خپل عمره قضا را وګرځوله وګوره قضا عمرې وکړه نو دا تحریف دی فی الحدیث نو بهر هغه منځونه پیغمبر علی السلام ټول را وګرځول نو مسله دا ده چې کله مونږ نشه کولای د جنگ د وجه نه نو بیا به خیر دی مونږ قضا کوي وی نماز جب قضا ہو تب ادا ہو نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو ځکه یا مونږ نه قضا شو خو بیا به وکی کنه خو که دا دشمن ولګي دا هغه د باندې غالب شو خدای مکان نو ټول اسلامی وطن او ټول مسلمانان بدر شي او ټول زنانا او جماعتونه او خانقاهونه او مدرسې ارسبه متاثر شي نو دیو جنا مسله دا ده کومز د کوي شو پیاده یا سورلې د پاسه خوې کا او دغه موقع هم نه و نو بد به پریدا نو چې کله د مازیګر موس قضا شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وی فرمایل وی ملأ الله بیوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى وی الله پاک د دې مشرکین مکه د دې دا کورونه او د دې دا قبرونه د اور نه ډکی خیره او ته وکړه وی ځکه چې مونږه د صلاة الوسطى غون تعظیم مبارک عملنا دا غینه مونږه مشغوله وساتلو ګوره د مازیګر مبارک منذرانه قضا کو نو دا غ صلاة الوسطى دی او یو قول دا دی چې هر یو مون صلاة الوسطى دی جمهور خو صلاة العصر دی او یو قول دا دی چې هر صلاة الوسطى دی مثلا که د فجر مونږ دی نو دا غین رسو ظهر او عصر را روان دي او دا غین مخکې مغرب او عشاء تیر شوی دي نو دا بیا صلاة الوسطى شو خو راجح قول هغه د صلاة العصر بارکه دی نو الله تعالی فرمایي چې حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى محافظت کوي او تاسو چې کوم دی مداومت او همیشواله کوي په هغه منځونو ټولو باندې د موږ حفاظت څه دی د هغې د ارکان او د هغې د شرایط او د اوقاتو لحاظداري کوي والصلاة الوسطى او د هغه درمیانه مونځ چې هغه صلاة العصر دی وهي صلاة العصر وقوموا لله قانتين او تاسو ودرېږئ الله رب العالمین ته په مانځ کې قانتین یعنی مطیعین په دې حال کې چې تاسو تابعدار یې د الله رب العالمین د هغه په حکم باندې عمل کوئ او یاد بهم تفسیر دی قانتین معنا ساکتین خاموش الله ته ودرېږئ خاموش ځکه چې په صلات کې هم تبدیلی راغلی دي او په صوم کې هم تبدیلی راغلی دي مخکې تاسو وی چې په صوم کې لاول به خلقو د شپې نو چې څنګه به وده شو نو خوراک څښاک به بند و بیا وروسته الله تعالی وی احل لکم لیلة الصیام الرفث او په مانځه کې هم دا تبدیلی وه ابتدا کې یو سړی به راغی جمع به ولاړه وه نو ملګري نه به یې تپوس وکړه څو رکاته شوي دي هغه به ورته 2 شوي دي یا 1 شوی دی نو د مانځه د اصلاح دپاره او ضروري خبرې دا په مانځه کې جایز دی خو چې کله دا آیت راغی چې وقوموا لله قانتین نو حضرت زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې فامرنا بالسکوت ونهینا عن الكلام په دې آیت سره مونږ الله تعالی په سکوت باندې مامور کړو مانځه کې به خاموش ودرېږئ خبرې به نه کوئ او د کلام نه مونږ منع کړو خبرې اترې دا مفسد للصلاة دي وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا وصلی الله تعالی موس کوي د موس حفاظت کوي موس د نه پاتې نشي ښه ایک په میدان جنگ کې نو هم ګوره چې موس پرې نه دی
او کچره په جمع نشي کولای نو ځان لای وکي او کزان لای یوازې د رکوع او د سجدي په حالت کې هم نشي کولای ځکه کته سجدي لاړم او شاید شاته باندې اٹیک وشي د دشمن نو الله تعالی وی خیر دی په ولاړې کوا په ولاړې رکوع وکي خود رکوع د پاره بلګه راټیټيږي او سجدي د پاره وړي راټیټيږي او دومره چې وسره به چار پیچل ته هم ګوري چیرې اسلامي وطن ته او مسلمانانو ته نقصان ونه رسي او یا په سورلې باندې سوریا او د سورلې په حالت کې دا چې کوم نه هغه مجبوری ده مونږ کا او کدا سم نشه کوله نه پیاده او نه په سورلې باندې نو بیا تاخرت صلاته بیا بدامون مؤخر شي لکه پیغمبر علی السلام چې مؤخر کو قضا به کی او بیا به رسو قضا راوړي خو یو پرې ده باندې موږ الله تعالی دې موږ حفاظت کوي بس که چېرې تاسو یریږئ اے مسلمانانو یعنی فإن خفتم عن العدو د دشمن نه یریږئ چې هغه به راباندې اټیک وکړي نو فرجالا یعنی فصلوا رجالا رجال جمع د راجل یو خو رجال جمع د رجل هغه سړو ته وي او یو رجال جمع د راجل راجل ضد دی د راکب نو راجل پیاده دی او راکب سور دی نو الله تعالی بیا موږ کوي تاسو پیاده او یا په دې حال کې چې تاسو سوارې په سورلې باندې فاذا امنتم فذكروا الله فباغ وخت چې کله تاسو په امن باندې شي د دشمن نه نو یاد کړئ تاسو الله رب العالمین لکه څنګه چې تعلیم او خودنه درکړي الله رب العالمین تاسو ته دا هغه سچنه عالمان تاسو پاغي باندې سمانا چې کله خوف نو بیا خو په ولاړې باندې صرف په اشاره سره مسکوي شي د سر په اشاره او یا د سورلې د پاسم مسکوي شي خو چې کله حالت د امن راغی دشمن لاړ او بیا خوف نشته نو بیا د عام معمول مطابق به مسکوي اصله چې اوسم په اشارو کوي بیا اشاره ختم شوي او بیا د سورلې د پاسه ختم شو بیا براکوزیږي او لاندې به مسکوي کما علمکم معنا دقه والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا دا اوس بیا الله رب العالمین د متوفى عنها زوجها د پاره یو حکم او یو قانون او حقوق ذکر کوي او دا حقوق دادي چې یو سړی وفات شو خزته نه پاتې شو نو الله وی دا سړی به وصیت کوي چې کله دې وفات کیږي او قریب الموت نو دې به وصیت کوي چې بای زما دا خزا دا وګوره زما په دې کور کې یو کال پاتې کیږي زما دا رونه یا زما دا بچی دا وګوره هغه ته غږ نه کوي دا به یو کال پاتې کیږي او د کور نه وای سو وباسینا دا حکم هم په ابتدا د اسلام کې وو او داغه وجه دا و چې د خزي په میراث کې برخه نه و او د خزي چې کم دینو نان نفقه داغه سه تنظیم نه وشوي نو حکم دا و چې دا به د خاوند په کور کې پاتې کیږي او د دې چې کم دینو هغه نان نفقه هغه به هم د دغه یعنی د خاوند د کور نه د هغه نه به استعماليږي او چې کله بیا میراث داغه احکام راغلل او خزي ته په میراث کې مستقله برخه میلاو شو یا 1/4 یا 1/8 کله خاون اولاد شتا نو بیا 1/8 سمن او کله خاون اولاد نشتا نو بیا 1/4 ربع چې کله په میراث کې برخه واخستا نو اوس دا پوهه او د دې غ میراث په برخه پوهه صرف د عدت په دوران کې څلور میاشتې او لس ورځې دي باقي کې به د خاون په کور کې خنان نفقه به د دې د دقي میراث نه خوري دغه میراث واغسته کنه خپل برخه واخسته نو هغه په ځان باندې استعمالي نو دا د یو کال پورې نو وتل د خاوند د کورنا دا په ابتدا د اسلام کې وو خو بیا وروسته هغه آیت چې متقدم دی تلاوتن او متأخر دی نزولا والذین یتوفون منکم یودار غل دی او والذین یتوفون منکم مخکې تیر شو نو هغه کوم چې مخکې تیر شو نو په تلاوت کې متقدم دی خو په نزول کې هغه متأخر دی هغه دې لپاره ناسخ دی نو یو میاش د خاوند په کور کې ایثاریدل نشته دا یو کال څلور میاشتې او لس ورځې ایثاریدل دي دغه زمانہ د عدت ته الله تعالی فرمایي چې والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې هغه وفات شي په تاسو کې او پریدي هغه بیان لرا یذرون معنا یترکون وصیه لازواجهم یعنی فلیوصوا وصیه مفعول مطلق د لپاره د عامل مقدره وصیت دیو کی خامخا وصیت دا غ بیان خپل د پاره متاعا الى الحول چاغه فائدہ رسول دی غی ته تر یو کال پوری غیر اخراج یعنی غیر مخرجات په دې حال کې چې نه به وخت کېږي دا زوجات دغه کورونو د خاوندانو نه اوس دوی خو بینو باسي او که یو خزه په خپل وته
مثال په تور باندې